بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل تو اے زما خوږه حبیب ز پناه غواړم په پالون کې د خلقو ملک الناس په بادشاہ د خلقو الہ الناس په معبود د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کې نه الخناس چې په شا تختیدون کې دی الذي دا اغه یوسوس فی صدور الناس چې دی وسوسې ورچي پسینو د خلقو کې من الجنت د جناتو نه دی والناس او د انسانانو نه دی ګورئ کته شر یو دی او سو پیری وي پناه غواړم په پالون کې د خلقو پناه غواړم په بادشاہ د خلقو پناه غواړم په معبود د خلقو درې پیری وي پناه غواړم درې صفتونه د الله او بر شرونه ډیر دی او پناه یو پیره غواړي دا ځکه چې دا کتنې شر لږ خطرناک دی دا شر د شیطان دی شیطان ډیر خطرناک دشمن دی ها دی ولې خطرناک دی پته درته شته دی خطرناک ځکه دی چې دی مونږ اینی او مونږ یې نه اینو خطرناک شه که نه چې یو دشمن تا هر ټیم اینی او ته یې نه اینی نو دی خطرناک شه که نه دا شیطان ځکه خطرناک دی چې دی مونږ اینی او مونږ یې نه اینو نو د ده نه به څنګه بچ کېږو اوس دی مونږ اینی او مونږ یې نه اینو مونږ شیطان ته وایو زه د پسې یو داسې ذات نیسم چې هغه به تا اینی او ته به یې نه اینی که خیر انشاءالله نو الله شیطان اینی خو شیطان الله نه اینی نو د شیطان نه چې بچ کېږو نو الله به پسې قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ځان به نر کوي نه چې ما ته شیطان څه ویلی شي زه خو دومره تلاوت کوم نه د الله واسطه به نیسي الله به د شیطان نه بچ کېږي واسطه به د الله نیسي ځان به الله ته سپارو یو صحابي لاس اوچت کړي اللهم خلقتني مجانا ورزقتني مجانا فاغفر لي مجانا وی خدایا فری دی پیدا کړی ما او فری را رزق را کوي نو خدای فری می وبخه کنه خدایا وی الله فری دی پیدا کړی ما فری را رزق را کوي جو فغفر لی مجانا خدای فری می وبخه کنه مونږ وایو خدای مونږ د دې قران د ختم په برکت خدای مونږ ټول فری وبخه خدایا اسی به سمو تا ته روجی نشو خوې تا ته تهجد نشو خوې زمونږ بس منځو زمونږ بس روجی خدایا منځ د چاوو روجه به د چاوا تراوی به د چاوی شیخ الهند رحمت الله علیه قاری ته وی چې روجه شروع شوله وی قرآن به شروع کو قاری سے ورته وی صحیح ده وی سو سپاری به وایو شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی دا د دارالعلوم دیوبند اولنې طالب او الله تیر شیخ الهند جو وی سو پاری به وایو شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وی ماسختن بودری کو د پښمنی پوری به وایو چې سومو ویلې تراوی دی ته وي اوس مونږ په کم دوا جګړې سو کوئی دومره به وایو نیم صف والا وی دومره وایي نیم وی دومره وایي شیخ الهند قاری ته وی مخ کې شه بس چې پښمنی پوری ودرېږه نو چې سو پاری دی ویلې عقب معمولی د اول رمضان نواله د اخر رمضان پوری به ماسختن ادریدو پښمنی پوری به قرآن ته ولاړ قاری به مخ کې تلاوت کو او شیخ الهند به پسې شاته ولاړ قرآن به یې لوستو نو شیطان ډیر خطرناک دی نو ځکه مونږ وایو من الجنت کدا د جناتو نه دی والناس او کدا د انسانانو نه دی خو الله زمونږ ته د حفاظت نصیب کړه دا د دم صورتونه دي په دې باندې ځان دموي دا د دم صورتونه دي په دې باندې ځان دموي ای زنانو کورونو کې په ماشومان دموي بچی په دموي کور کې شوف کوي وسوسو م شکار کېږي سش ذهن تم څه شک راغلی سحر بی جادو بی بس دا فلقین په اوبو باندې ووایې په ټولو بچو باندې وسکوئ په خپل یې مسکئ په بچو یې مسکوئ دا بهترین دم دی دې نه بل ښه دم نشته چې نبی علیه السلام به پې ځان دمو خو مونږ یقین نشته یقین